54 د اټول اول کوم دی سکسسفل کډنی ترانسپلانټیشن کوم یو آیزو ترانسپلانټیشن وو دو آیډنټیکل ټوینز مانس کیو مغه ته مخته خیام بیا ډیر سټوډنټس کوم ډاکټر Hello dear students, welcome back. Dear students, the video ki discuss ko transplantation. The cum process there, dear students, is the process of transferring cells, tissue or organs from one location to another location. Dear students, kala one location na bal location ta mu tissue, cell, organ check ko transfer ko di process ta shi transplantation. Dear students, mu مختلف types ti kawalam bane kaztawa khayam auto transplantation. یو داسې ترانسپلانټیشن د سټوډنټس هغه کې موږ کوو ایو پارت نا بل پارت ته کوو ارګن ترانسفر کوو خو سیم کاس ولا که فور ایگزامپل دا چې د یو انسان دی هیومن دی اوس دی ایو ځینه موږ کوو یو پارت راخصو بل ځکه موږ کوو فټ کوو چولو د یو کاس سیم انسان کې کله مو یو ځینه بل ځیته ارګن یا پارت چې کوو ترانسفر کوو دي ته ویل شي آټو ترانسپلانټیشن The transplant of organs from one part of the body to another in the same person. Kaas bui same person bui. دویم د students مغا د ایلو transplantation. د students ایلو transplantation دسی transplantation ده څنګه کې یو کاس نه بل کاس چې کو organ transfer کو. خو کوم اغا سپیشی د مغا چې سیمی که هیومن ده هیومن خبره وکاو که کیټ ته کیټ خبره وکاو نه که فور ایگزامپل یو هیومن دا ده صحیح شو یو هیومن چې ده دا ده اوس یو کاس نه بل کاس چې کو یو ارګن چې کو ترانسفر کو دا شی کوم سا ترانسپلانټیشن دی هغه ته ویل شي ایلو ترانسپلانټیشن دی سټوډنټس بل د مسا آیزو ترانسپلانټیشن آیزو ترانسپلانټیشن دی سټوډنټس یو دسی ترانسپلانټیشن دی چې مغا دو آیډنټیکل انډیویډوالز مانس کیږي کڅنګي ټوینز دي کوم ټوینز وی هغه مانس کې کوم ترانسپلانټیشن وشي یو ځینه بل ځیته ارګن چې کوم ترانسفر کو دا شی کې ترانسپلانټیشن ته ویل شي د سټوډنټس آیزو ترانسپلانټیشن ایمو کوم ټاپک ته د سټوډنټس مغا چې د مختخیا رینل ترانسپلانټیشن نا ټول نه اول کوم د سټوډنټس مغا شی او آیزو ترانسپلانټیشن صحیح ده کله شی او مغا مختخیا بیا کله شی او مغا شی او د سټوډنټس دسمبر 23 1954 د اټول نه اول کوم دی سکسسفل کډنی ترانسپلانټیشن کوم یو آیزو ترانسپلانټیشن وو دو آیډنټیکل ټوینز مانس کیو مغه ته مخته خیام بیا اډیسنس کوم ډاکټر دغه سرجری کړی و هغه څه نوم و ډاکټر جوزف موري چې د کړی و ان بوسټن ټول نوال سرجری and the director کړی واسه شو between two identical twins او دا شکی کوم ترانسپلانټیشن وغه ته منځ نوماویر کا آیزو ترانسپلانټیشن ډی سټوډنټس یو بل ترانسپلانټیشن هغه نوم ده زینو ترانسپلانټیشن ډی سټوډنټس زینو ترانسپلانټیشن کوم دی د نن سبا کور شروع دی یو سپیشنا بل سپیشتا څکل چې کو ارګن ترانسفر کو دا شکی ترانسپلانټیشن ته ډی سټوډنټس به ویل شي زینو ترانسپلانټیشن For example, from pig to humans. که سور نه چې وچو هیومن ته او د سور بیل سپیشي دی هیومن بیل دی دا شکی خپل مانځ کې کله ترانسپلانټیشن وشي هغه ته ویل شي زینو ترانسپلانټیشن نو آټو ترانسپلانټیشن سیم انډیویډوال کې یو کاس کې وزنه بل جتا ایلو بټوین ټو سپیشیز څه شو هیومن آیزو بټوین ټو آیډنټیکل او زینو بټوین ټو ډیفرنٹ سپیشیز دا شکی ترانسپلانټیشن کو ني ډیسټنس مغا تاسو دا کوی کم دوستا پاتوي اوس موږ خپل ټاپک ته مغا چي دی رینل ترانسپلانټیشن رینل ترانسپلانٹ اوس ترانسپلانټیشن پروسس مو خېلو یو ځینه بل ځته ارګن ترانسفر کوله او دغه ځکه نماروغه رینل مطلب کډنی نماروغه اوس به خبرې چې ولکو کډنی ولکو نو رینل ترانسپلانټیشن کوم پروسس ده is a process in which a diseased damaged or missing kidney کومه کډنی ډیزیز خراب شي وي ډیمیج وي میسنګ وي څه شو از ریپلیس مغه مو چې کو ریپلیس کو چو سره وي دا ډونرز هیلثي کډنی کوم ډونرز دی هغه هیلثي کډنی سمو چې کو کوم ډیزیز ډیمیج کډنی ده یا میسنګ کډنی نه مغه ریپلیس کو دا شي کې ترانسپلانټیشن ته منمایر کو رینل ترانسپلانټیشن اوس پام کوی د سټوډنټس کوم کسان کوم دی مغه رینل ترانسپلانټیشن لپاره چې دی کینډیډیټ دی کوم کسان هغه کوي رینل ترانسپلانٹ کوي چوته ضرورت ہے
د سټوډنټس هغه کاس هغه چوي and stage renal failure شکار وي د سټوډنټس هغه کوم ګلومرول کوم فلټریټ ته مغا 15 ml پر منٹ چوي کام وي دا شي کسانو ته به چیز ضرورت ہے کینډي ټرانسپلانټ ضرورت ہے صحیح شو اوس پام کوي سټوډنټس کوم ډایلایسیس دا مو خېلو څو پورې ډایلایسیس کوي اکاس نه مغا څه حد پورې زنده پته کېدای شي صحیح ده لیکن دغه کوم د پرمننت کوم علاج د سټوډنټس مغا چې د کینډي ټرانسپلانټیشن د مغا څو شرطونه دي هغه کله پراکی هغه نه بعد هغه کاس مغا تقریبا 5 یا more than 15 years مغا چې کواشي سروایو کواشي د سټوډنټس کوم کسان کینډي ټرانسپلانټ کوي هغه کاس مغا چې وی اینڈ سټیج رینل فیلیر شکار وي هډ سټوډنټس اوس بخایو سکسسفل ټرانسپلانټیشن چې کله ټرانسپلانټیشن چې شي سکسسفل شي اغنبات چیک کیږي د سټوډنټس کوم مریض ده کوم هغه د کنه پیشنټ فری فرام ډایلایسیس اوس هغه ته به ډایلایسیس ضرورت نشته نارمل فلټریشن به کیږي بیا نارمل میټابولیزم به او مغب چې کوي نارمل کوم لایف ته مغب چې کوي سٹارټ کوي ویل سم مغب جسم کې څوره فنکشنز ته مغب چې وی نارمل وي اوس د سټوډنټس د کی دوا هغه وی مسا کوم هغه کنه کوم هیومن ده هغه کی یو ډونر ده چې مغه چې کوي ارګن کوم د مغه ډونیټ کوي یو ریسیپینټ ته چې مغه کینی خراب مغه چې کوي ریسیو کوي ډونر چوک وي د سټوډنټس ډونر هغه وی چې د وان هو ډونیټس ارګن چې مغه چې کوي ارګن ډونیټ کوي اوس دی حالات کې د کوم ډونر ده چې مغه کینی بل کاست دی ور کوي می بی ډیزیز پرسن مغه کاس مړه کیدا شي لیوینګ پرسن کیدا شي کوم فیملی ممبر یو هغه کیدا شي کوم هغه ریلیټیوز هغه کیدا شي فرندز هغه کیدا شي انو نه کیدا شي صحیح ده لیکن اڅو شرطونه دي مغه کله پراشي اغنباد اوس د سټوډنټس کوم ریسیپینټ هغه چوک وي د وان هو ریسیو هیلتhy organs from donor میبي اکاس چوک کیدا شي مغه کیدا شي د سټوډنټس مو پوس وخیلو کینډیډیټ چوک وي اینڈ سټیج رینل فیلیر ولا کاس بوي چوک کډنی مس وي چوک کډنی خراب وي څه شو مړی شي کور نه کوي چې کډنی چ شي ډیمیج شي نو دا کسان کوم دي دوا یو ډونر دی یو ریسیپینټ دی د سټوډنټس اوس کا خبره کوله هیستوري طرف پرڅو نو کوم کډنی ټرانسپلانټیشن دی د سټوډنټس کا هیستوري وکسو نو دینه کور شروع دی د سټوډنټس 1936 نه کډنی ټرانسپلانٹ سٹارټډ څه شو لیکن هر بار چې کېدو ریجیکټډ ایچ ټایم د سټوډنټس ټول نه اول سکسسفل رینل ټرانسپلانټیشن کله شوی دی دا امپورټنت ایکسکیوز د پاره تاسو د کوای شو مغه شوی دی دسمبر 23 1954 فرست سکسسفل کډنی ټرانسپلانټیشن صحیح شو دا کوم تاریخ ته د تاسو کوی ځن کې او ستوي between two identical twins دوا identical twins و یو کې ولاو د سټوډنټس هغه مانس کې ټول اول سکسسفل کډنی ټرانسپلانټیشن شوی دی د سټوډنټس هغه دوا ټوینز کوم یو ټوینز نما ده ریچارډ هریک بل نما ده رولاند هریک و دي کې ریسیپینټ چوکو ډونر چوکو کوم دغه ریچارډ و مغه چا و ریسیپینټ و مغه کډنی واجنه چې کې دو مړ کېدو هغه کډنی خراب شي وي او کوم رولاند مغه چا و دغه ډونر و Richard was dying from kidney disease مغه چې کې دو کډنی بیماری نه مړ کېدو د سټوډنټس د هچوا هیستوري وا اوس لکه سو د سټوډنټس بیفور the risk of organ rejection was high and kidney transplantation was a treatment of last resort. The students دینه مخکې کوم kidney transplantation و مغه چې و هغه کوم rejection کوم chances مغه چې و ډیر هاي و ویلي څکله یو ارګانیزم ته بل ارګانیزم نه مچچو نه خپل یو امیون سیستم دی مغه چې کوي ریکګنایز کوي چې د کوم دغه ارګان دی چول د چې پردای دی مغه چې کوي ریجیکټ کوي لیکن د سټوډنټس اوس کډنی ټرانسپلانټیشن چې لاست ریزورټ یو دینه بغیر چې کېدای نشو څه شو نو کله 1983 کې دغه ډیټ به تاسو ذهن کې اوسئ 1983 کې چې کله امیونو سپریسیو کوم ډرګس و مغه ډیسکور شو څه شو کایو ډرګ نمالي مسا سایکلوسپورین دا چې کله ډیسکور شو د سټوډنټس دی ډرګس چیک ولو ایمو کوم امیون سیستم د مغه چیک ولو سپریس کولو نه امیون سیستم خپل کور ته نه پیردولو اوس امیون سیستم څه کور دی چې کله یو ارګن چې مو چې کو بل کس نه وچو مغه فورن ریکګنایز کی د پردای دی کمیچ کی صحیح دی کمیچ نه کی مغه ته په لګي سپردای دی
نو دا ډرګس چې کوي ایمو کوم امیون سیستم نه مغه سپریس کوي نو هغه ته پات نه لګيږي نو چانسز اف ریجیکشن ډیکریزز چې کله دا ډرګس چې شو ډیسکور شو نو چانسز کوم دی ریجیکشن ول مغه چې شو ډیکریز شو ویلي چې دی ډرګس چې کولو ایمو کوم امیون سیستم مغه چې کولو سپریس کولو with current immunosuppressive therapy کنن سبا چوک immunosuppressive therapy use کوي the recipient of a transplant kidney can expect to live مغه تقریبا 50 کال روان سا ډیسټنس 20 کال پورې مغه چې کېد شي زنده اوسېد شي or longer with relative normal kidney function دی نزیاته چې کېد شي مغه زنده اوسېد شي د کوم نن سبا کوم چې استعمالمو immunosuppressive کوم تھراپي دی مغه یوز کوو اوس ډیسټنس د کوم ډرګس دي څه شو دا کوم ډرګس دي کینی ریجیکشن نه وشي نه د چکو اواز سار کې دا کوم ډرګس دي هغه ولا هغه د کنه ارلی سټیج کې فیو منت ولا څه شو هغه کې های ډوزز اف امونوسپریسیو کوم ډرګس دي مغا ورکو ویلي چې هغه کوم هغه د کنه ریجیکشن چانس ډیر زیات وي صحیح دی بیا ورور کوم هغه دي کنه کوم ډوزز دي مغه چې کو ورور مو ریډیوس کو صحیح دی لیکن هغه کوم تھراپي دي مغه چې کو تو سه مینټین ستوي لیکن کچې وی آیزو ټرانسپلانټیشن وی بیا بالکل ایګولې ضرورت وی نه وز به هیو ډیسټنس پرنسپل اصول هغه کوم اصول دي چې هغه وجنه یو کاس بل کاس چې کوي شي کډنی ور کوي شي ډیسټنس پرنسپل اف کډنی ټرانسپلانٹ donor and recipient must have the following similarities پکوردارس دلون سو زدري similarity هم پکوردا ورکیوي otherwise the donated kidney will be rejected by the recipient immune system اوس هغه درې کوم پرنسپل دي سټوډنټس اول نمبر نه کوم پرنسپل دی مغه نه ماده دي سټوډنټس بلډ ګروپ اوس ټول اول کوم اصول دی مغه دار دي سټوډنټس دغه کاس کوم دی ډونر ریسیپینټ هغه خپل مانځ کې چې میچ وی سیم بلډ ټایپ مطلب مغه یو بل ته بلډ ورکوي شي صحیح دی فرست د ډونر and recipient must have the same blood type ای بی او کوم بلډ ګروپ ته څه شو هغه کمپیټیبিলিټي څه شو ای بی ای بی او او ار ایچ کوم فیکٹر دی څه شو مغه یو نیگیټیو یو پوزټیو صحیح دی که فار ایگزامپل ای ولا کاسته مغه ای ته ورکوي شي صحیح دی اوس ای والا کاس کو مغه بی ته وینه نشي ورکوي مطلب ای والا کاس بی ته کډنی ټرانسپلانټ نشي کوي مکسو ال ایچ ایز څنګه د هیومن لیکوسایت انټیجن ډي سټوډنټس ایمو جسم کې چورا نیوکلیټډ سیل دي چې هغه کې مانس کې چوي نیوکلیس وي هغه نه سرفیس نه خاص پروتین وي هغه پروتین څنګه د ګلایکو پروتین څه شو هغه ګلایکو کوم پروتین دی ډیسټنس هغه ته منمر کو ایچ ال ای څه شو اوس ایمو کوم کروموسوم نمبر 6 ته هغه نه موسی یو چې د میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس جین وی څه شو تقریبا 100 جین دي چې هغه مختلف اندا کوم پروتین دی کوډ کوي اوس د سټوډنټس دا کوم سا ال ایچ ای دی د چوک انکوډ کوي میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس چې مغه ایمو کروموسوم نمبر چینه دی 6 نه دی دا وته ځین کې اوسطوي اوس د کوم ال ایچ ای دی هر یو انډیویډوالز کې تقریبا شپږ چوي ال ایچ ایز وي هر یو کس یو بل مختلف وي اوس هغه میچنګ یا چا ډیر ضروری دی صحیح دی ویلې دا کوم سا ال ایچ ای دی ایمو کوم امیون سیستم دی هغه ته مدد ورکوي چې تو کوم خپل پارټس دي او کوم پردي پارټس دي ماغه چې کی خپل مانځ کې پہچان وکي فرق وکي ځکه دا ال ایچ ایچ کوم ډیر ضروری دی صحیح دی دی به موږ د سټوډنټس تو استمیلیا او لکه ز کلیر کوم دا زوی هډ سټوډنټس پان کوی کلاسز اف ال ایچ ای هیومن کې د مسمر کو ام میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس کوم کلاس دی هغه نماور کو هیومن کې ال ایچ ای ته ای دوه کلاسز دي یو د کلاس 1 څنګه کې اول درې رسی ال ایچ ای ال ایچ ای بی ال ایچ ای سی دا درې رسی د سټوډنټس د درې کوم دی مغه پریزنٹ وی سی ډی 8 سیل نه کوم سیل نه پریزنٹ وی سی ډی 8 سیل نه صحیح شو او د سټوډنټس سی ډی 8 سیل ته مثلا مور کړی و سایټو ټاکسیک ټی سیل هډ سټوډنټس د بیام کلاس ته کلاس 2 څنګه کې مسا ال ایچ ای ډی پی ال ایچ ای ډی کیو ال ایچ ای ډی آر دا موجود دي
اوس د سټوډنټس کوم د کلاس 2 دی دغه کوم سیل دي د دې سټوډنټس سی ډي 4 پلس نه دي او سی ډي 4 پلس تم څه نمبر کړی و فرست ایئر کې د سټوډنټس هیلپر ټي سیل دا موجود دي اوس دې میچنګ چې دی ډیر ضروری دی ویلې چې دغه کوم څه ال ایچ ای دي ان دی واجنه ایمو کوم امیون سیستم د مغه سیلف او نون سیلف کې چې کوي فار کوي صحیح دی اوس لکه ریډینګ وکړو Hapanko students LHA. Second, the donor and recipient must have human leukocyte antigens which are protein, cum protein the glycoprotein on the surface of leukocyte. Say show white blood cells متو خیلو. As possible as say show کم از کم دوی matching درې یا درونه زیات کوم مغه ضروری دي. Every person has 6 LHAs. هر کاسن څو دي شپږ LHAs دي. The more LHAs that match between donor and recipient څومره زیات donor recipient مانس کې LHAs match شو the higher the likelihood that the recipient body will accept the donor kidney څومره زیات LHAs چې شي match شي هغه زیات د chances دي کوم recipient body دی مغه donor له کومه kidney دی مغه چې کی accept کی transplant surgeons like to see a match of 3 or more these students کوم کاس مغه چې کوي سرجن دی مغه د کینی ترانسپلانت کوي کم از کم مغه میچ کسي درې یا درونه زیات ال ایچ ایز ولا ویلي چې کدا کامي بیا چانسز اف ریجیکشن چي وي زیات وي څوره ال ایچ ای زیات میچ کیږي اغه چانسز اف ریجیکشن چي وي کامي او چانسز اف اکسپټنس مغه چي وي زیات وي نن سټوډنټس مخته چې کروموسوم نمبر 6 کوم دی هغه کې چې د مسا میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس ته څه شو چې ال ایچ ای د هیومن کې هغه ویل شي which contains over 100 genes څو جینز ورکې دي 100 کوم نه کروموسوم نمبر 6 نه څه شو related to immune response تقریبا دا کوم سا 100 جین دي مغه چې کوي مختلف کوم امیون ریسپانس دغه لپاره مختلف چې کوي پروتین جوړي نو کوم ال ایچ ای یا ام ایچ سی کوم پروتینز دي مغه اندي جین واجنه جوړيږي څه شو او هر یو کاز د کوم پروتین دی یو بل چي مختلف وي and plays a vital role in organ transplantation نو کوم 6 ال ایچ ایز دي مغه چيني موجود دي کروموسوم نمبر 6 نه دا شاز د کوښتو سي ټول څو ال ایچ ای دي شپږ چيني دي کروموسوم نمبر 6 نه اوس متوله ال ایچ ای LHAB, LHAC د چونی وو CD8 سیل نیو سایټوټوکسیک ټي سیل نیو بل کوم کلاس 2 د LHADR, LHADQ, LHADP دا کلاس 2 دی او د چینی موجودو CD4 سیل نه هیلپر ټي سیل نه موجود وو هډ سټوډنټس ووز بدریام کوم مغه کسو مغه د کراس میچ The third and final matching test involves mixing a small sample of recipient blood with the donor's blood in the lab. اوس دریام چیک او د سټوډنټس لیب کې یو ټیسټ ټیوب راخو هغه کې ریسیپینټ له کوم وینه ده سې شو ریسیپینټ بلډ هغه چیک وچو کې او کوم ډونر بلډ دی هغه کې وچو خپل مازو چیکو میکسیکو اوس دې څه غده the test determines the test مو لیکو دا ټیسټ مو د خی whether antibodies in recipient blood کوم recipient bloods کې antibodies دي will react مغه د ریاکټ کوي کنه کوي چا په خلاف against specific antigens in the donor's blood کوم donors blood کې antigens دي هغه په خلاف د recipient کوم blood کې antibodies دي مغه د ریاکټ کوي کنه کوي اوس پام کوی د سټوډنټس کا ریاکټ وکي هغه ته منماویر کو پوزټیو کراس میچ کا ریاکشن کوي د سټوډنټس د شکی تویل شي پوزټیو کراس میچ او دا کله وشي به مو کډنی ترانسپلانټ نشو کوي اوس کا ریاکشن نو کی هغه ته منمایر کو د سټوډنټس نیگیټیو کراس میچ به دي دوران کې چې کوي شو مو کډنی ترانسپلانټ کوي شو blood from donor and recipient or mixed say شو چې کوي donor او recipient کوم blood دماغه mix کو if recipient cell attack کوم recipient cell دماغه attack وکړو and kill چې donor cell attack کو donor کوم cell دماغه مړک the cross match is considered positive this will شي positive cross match this means that the recipient has antibodies this مطلب ده کوم ریسیپینټ ته هغه بلډ کې چې ورکی دي انټي باډیز ورکی دي چا په خلاف
اگینست ډونر سیلز. کوم ډونر سیلز کې انټیجنز دي هغه په خلاف ریسیپینټ کې چې ورکې دي خاص انټي باډیز ورکې دي چې مغر چې کوي اٹیک کوي مړ کوي دي او د چې دی پازیټیو کراس میچ دی. به دې دوران کې چې کوم کډنی ټرانسپلانټ نه کوو. دویم د سټوډنټس نیگیټیو کراس میچ. What is a negative cross match means? Means that the recipient antibodies do not attack the donors, which means the kidney is suitable for a transplant. Sakala the students kum recipient antibodies di maga donors antigen په خلاف څه ریاکشن نه وکړي اٹیک نه وکړي دي ته لشي نیگیټیو کراس میچ بچې کو کډنی ټرانسپلانٹ کو. ډي سټوډنټس کله کډنی ټرانسپلانٹ وکړو هغه نه بعد کې ریسک اینڈ کمپلیکیشن اف کډنی ټرانسپلانٹ چیک کیدای شي. څه شو ریسک ډي سټوډنټ چې ده bleeding during or after the operation. ډي سټوډنټس اپریشن دوران کې اپریشن نه بعد کې بلیډینګ کیږي یو نقصان دا ده. دویم چې ده پوسټ اپریټیو انفیکشن. ډي سټوډنټس کله اپریشن وشي هغه نه بعد کې انفیکشن کوم چانسز دی مغا کیدای شي. دین علاوه ډي سټوډنټس بیکاز د کډنی از ټرانسپلانټډ ان لوور ابډومن دین د نیټیو کډنی so it lacks the protection of rib cage and more vulnerable to traumatic injury. ډي سټوډنټس چونکه کومه نیوی کډنی چو ډي سټوډنټس فور ایگزامپل د چې دی مخبل نیټیو کډنی دی اپوزد وی اوس هغه پروټیکشن چې کوي 11th او 12th کوم ریبس تی مغه چې کوي پارشلی هغه حفاظت کوي. او د نیوی کوم کډنی چې ډیسټنس مغه لګي لون دغه ځکه چې ابډومن ریجن کې اوس دې حفاظت لپاره چې نشته چې مغه چې کی ایکسترا پروټیکشن وکي نه ډیسټنس دا شی چې کوم څه کډنی دی مغه ته ټرامیټیک انجری لګیدل کوم چانسز دی مغه چې ډیر زیات وي چې شویلې سه پروټیکشن نشته. دین لا بل چې د بلاکیج اف بلډ ویسل ان نیو کډنی کوم نیو کډنی دی کې د شل کې بلډ ویسل چې شي بلاک شي ضروری نه دی دا صرف چې دی ریسک فیکٹرز دي. بل بلاکیج اف یورین وشي اخیری دا سټوډنټس چې کډنی ریجیکشن وشي صحیح شو دا ریسک فیکٹرز دي لیکن کدا درې کراس میچ چې شي پراشي نه کمیاشتې پورې کډنی ریجیکټ نشوه نه کاس کوم دی هغه ولا کوم ال ایچ ایز دی یا امیون سیستم دی اوس مغه چې کوي ایکسپټ کوي د کوم کډنی دی د مولا دی انا بعد مې نورمال کوم لایف ته مغه چې کوي سپینډ کوي شي. الله حافظ.